أرضي واسعة فإياي فاعبدون كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم صدق الله مولانا العظيم. دا د دروغجنو منکرانو کافرانو بیان الله رب العزت مخکې آیاتونو کې وکړو، نو اوس د منونکو خلکو مسلمانانو او تابعدارو خلکو بیان الله تعالی کوي. مخکې آیاتونو کې کفارو ته دا زورونه ورکړی شو او دا ورته په ګوته کړی شو چې تاسو جهنمیان یئ او ستاسو دا لار غلطه ده او ستاسو دا طریقه غلطه ده، تاسو په غلطه روان یئ. نو هغوی داسې په تویش کې او په غصه کې رالل. قریش خو ډېر بدمعشان به داسې په تویش کې رالل او غریبانان مسلمانان یې انتهایي تنګ کړل او داسې تنګ کړل چې بعضې په کفر باندې مجبوره کول او بعضې په بوتانو ته په سجدو اچولو باندې مجبوره کړل. قسمه قسم مظالم شروع حتی چې یاسر رضی الله عنه او سمیه بیبي پکې شهیدان هم شو چې دا مسلمانانو باندې ډېر سخت تنګ وخت راغی. نو الله رب العزت ورته ویل چې بندګانو که مکه معظمه په تاسو باندې دې کفارو تنګه کړي نو زما ځمکه تنګه نه ده، مکه نه مدینه او مکه نه حبشې ته لاړ شو. نو په دې سلسله کې وړومبنی هجرت دا 80 یا 83 کورنۍ لاړې کورونه لاړه حبشې ته. 80 یا 83 کورونه دا دغه ته لاړه حبشې ته. نو دا سلسله د هجرت شروع شوله ځکه چې الله تعالی مسلمانانو ته ویلي چې په دې ځمکه کې څوک زما بندګۍ ته نه پرېږدي، نو داسې ځمکې ته لاړ شئ چې هغه زما ځمکه پراخه ده او ځمکو کې فرق دی او په خلکو کې فرق دی. تاسو به داسې ځای به میلاو شي، تاسو ډېر به پکې خوشحاله یې. اوس دا خبره چې کور پرېښودل، خپل عزیزان او تربوران پرېښودل، قوم او قبیله پرېښودل، خپل وطن پرېښودل، دا خو ډېر ګران کار دی. نو قرآن ورته وویلې چې دا کور خو تا نه اسم پاتې کېږي، که په هجرت باندې پرې نه دی نو سبا له به ته مرې او قبر له به ځې، دا خو تا نه اسم پاتې کېږي. او دا خبره چې دا داسې کور ما ساز کړی و او داسې بنګلې مې سازې کړې وي او دا باغونه مې لګولي وو، نو دا به زه اوس پرېږدم او زه به ځمه. نو الله وایي د دې نه بهترینې بنګلې دله درکم او بهترین باغونه به دله درکم، دا به د هغې په مقابله کې نیستي هېڅ به نه ده. اوس دا ده چې زه په سفر باندې ځم نو زما خودویه کډه ده، نو دا کډه به څنګه زه چې کوم دی اوچتوم او وړم، دا خو به زما نه هر څه دلته پاتې شي. نو بیا به هلته په دارالهجرت کې به زما سره هېڅ نه وي. نو قرآن کریم کې الله فرمایل وکأی من دابة لا تحمل رزقها، داسې وکأی من دابة ډېر زنده سرونه داسې دي چې خپل رزق نشي بارولی، خپل رزق نه جمع کولی شي او نه خزانه کولی شي. داسې دنیا دواب دي، زنده سر دی، رزق خوري او رزق ګټلی نشي او رزق جمع کولی نشي.
نو تا تبا التا الله رب العزت هر حیوان ته رزق ورکوي نو ته اشرف المخلوقات او ته د الله تعالی په مینه کې او د الله تعالی د دین په مینه کې تا خپل کور پرېښی تعالی به روزي نه درکوي هیڅ پروا مه کوه هر څه به ملاوي فرمایي یا عبادي ای زما بندګانو دا دې ته اضافتي تشریفي وایي دا ټول د الله بندګان دي خو دلته مؤمنانو ته د مکې معظمې هغه مظلومو مسلمانانو ته الله وی یا عبادي اے زما بندګانو الذین آمنوا اے هغه کسانو چې تاسو ایمان راوړی دی زما بندګان څوک دي ایمان والا ان ارضی واسعه زما ځمکه پراخه ده که د مکې ځمکه تاسو باندې کفارو تنګه کړې ده نو زما ځمکه پراخه ده بلې ځمکې ته لاړ شئ داسې ځمکې ته لاړ شئ چې هلته زما بندګي کولی شئ ځکه بندګي علت د تخلیق دی ستاسو د پیدایش مقصد چې کوم دی او د هغې علت چې کوم دی نو هغه عبادت دی چې په کومه ځمکه کې تا عبادت ته څوک نه پرېږدي ستا د ژوند مقصد نه ادا کېږي دا ځمکه پرېږده داسې ځمکې ته لاړ شه چې هلته ستا د ژوند کوم مقصد دی او کوم مقصد باندې پیدا شوی هغه سرته ورسوي چې الله بندګي ده فإیایا فاعبدون پس خالص زما بندگی وکئ خالص زما بندگی وکئ زما سره د بل چا بندگی به نه کوئ کلو نفس ذائقة الموت هر تن سکون کې د مرګ دی تاسو طالبانو په دې ټکي پوهیږئ چې هر نفس سکون کې د مرګ دی منګه یو که نه په خپله منګه هم نفس یو که نه دا مرګ به موږ او تاسو هم سکو نه دې نه بوډا بچ کېدی شي او نه تې هلک بچ کېدی شي او نه تې ځوان بچ کېدی شي نه تې زنانه او نه نارینه قرآن کل نفس وویو دا سور د موجبي کلیې دی هر یو نفس سکون کې د مرګ دی دا د مرګ پیالی به هر یو سړی ګوټي دا تریخ ګوټ هر یو کس به کوي او دا انتهایی ګران کار دی جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم چې وفات کیږي نو فرمایي اے زما ربا ان للموت لسکرات اے زما ربا د مرګ لپاره خو ډېرې سختۍ دي دا خو ډېر سخت کار دی دا مرګ او بیا الله فرمایي چې مرګ باندې هر یو شی د باندې به مرګ راځي او ثم الینا ترجعون بیا خالص ما ته ستاسو ټول واپسي ده د مرګ نه وروسته به راژوندي کېږئ او زما دربار کې به پیش کېږئ نو که زما د وفادارو منونکو بندګانو په شکل باندې رالی زما سره به ستاسو لپاره ښې بدلي او که زما دربار ته د مجرمانو نافرمانو په شکل باندې رالی نو ستاسو لپاره به بیا د عذابونو کمی نه والذین آمنوا وعملوا الصالحات هغه کسان چې ایمان راوړی دی او عمل د نیکو کوي لنبوئنهم من الجنة غرفا خامخا به اوسو منګه دوی لره نازل بکو منګه دوی لره د جنت نه غرفا بنګلو ته داسې ماڼۍ او بنګلې چونګه چې به وله ورکم چې دا خپلې به تیرې شي تجري من تحتها الانهار خالدین فیها چلیږي به لاندې د اونو او د آبادو د دې نه مختلف نهرونه خالدین فیها همیشه به اوسیږي په دې کې همیشه نعم اجر العاملین څه بهترین اجر او مزدوري دا د عمل کوونکو الله وایي د دغه کورونو په عوض کې چې تاسو دارالهجرت ته لاړئ د دغې کورونو په عوض کې به په آخرت کې به تاسو ته بنګلې درکمه
او د دغه باغونو چې ستاسو د هغې وایي چې موږ دا آباد کړي دي او دا به سړی څنګه پرېږدي نو دا به مه کوئ بس تجري من تحتها الانهار بهیږي به لاندې د ونو او د آبادو د دې نه 4 قسمه نهرونه د پویو نهر به وي د اوبو نهر به وي د شرابو نهر به وي او د ګبین نهر به د هر جنتي په کور کې به چلیږي خالدین فیها دې ته اتمام نعمت وایي او په دې ته چې ورغلی به همیشه به اوسېږي هلته بېدخلي نشته په جنت کې بېدخلي نشته چې الله دله کوم کور درکړه نو ستا دی بس او نعم اجر العاملین څه بهترینه مزدوري ده د عمل کوونکو دا عاملین دی که عالمین دی دا ټکې عاملین دی که نه نو پته ولګي چې په علم یوازې نه ورکوي دا پته ولګي چې دا بنګلي دي دا په علم نه ورکوي یوازې دا د علم سره چې عملي ورکوي خو دا بله خبره ده چې عمل بغیر د علم نه هېڅ شی نه دی ځکه چې عمل به تعالی درست کوي چې تا د هغې علم زده کړی او چې نه دی زده کړی نو څنګه عمل کې الذين صبروا وعلى ربهم يتوکلون دا عاملین هغه کسان دي چې صبر کړی دی په اذیتونو او تکلیفونو په پرېښودلو د ملک او د قوم او د قبیلې ثابت قدم دي او صبرناک دي هغه مشکلات ټول برداشت کړي دي او وعلى ربهم يتوکلون خالص په خپل پروردګار باندې توکل دی دغه مهاجرین 202 خپې د مکې معظمې نه ووتل او څوک حبشې ته لاړل او څوک مدینې ته لاړل او هېڅ شی ځان سره بار نه که تمام تر توکل په الله رب العزت و الله ورته په دارالهجرت کې هر شی ورکه قرآن وایي که نه چې څوک خپل کور بار د الله د رضا لپاره پرېږدي نو یجد فی الارض مراغما څنګه مراغما ولکه مراغما کثیره ورپسې بل ټکی نشته نه دغه نه وایي چې یجد فی الارض مراغما کثیرا وساعه ساعه ټکی دی فراخي نو ځکه وایي وکأیم من دابة ډېر د زنده سرونه لا تحمل رزقها نشي بارولې خپله روزي الله یرزقها الله روزي ورکوي دې دابې ته و ایاکم او تاسو ته هم درکوي وهو السمیع العلیم الله اوریدونکی د هر څه دی العلیم پوه دی په نیتونو د هر چا باندې نو دا وکعین دا په معنا د کاپ د کم باندې دی وکعین من دا به ډېر د زنده سرونه او دا بس ته وایي ما یدب علی الارض چې په ځمکه باندې ځي من حیوان وغیر ذلک څونه چې دي که هغه انسان دی او که هغه دا څاروي دي او که دا هغه میږان دي او که دا نور بلاګان دي لا تحمل رزقها نشي بارولی خپله روزي یعنی خپله روزي کمایي هم نشي کولی او ازدخار او خزانه کولی هم نشي وی دنیا کې 3 شیونه دي چې هغې ازدخار کوي ځان دپاره توخه جمع کوي یو انسان دی خمبو کې چې تاسو دانې واچوئ او دویم مږه ده مږه هم چې ته بوجۍ د غنمو او د جوارو کې ده
او په ځمکه کې یو څو ورځې پس ورته هغې سوړی کړي او پای کې مې غنم دی د هغې دنده کړي. او میږی هم داسې دی چې میږی هم خپله ازدخار کوي، هغه ځان لپاره روزي جمع کوي. دې نه علاوه هر یو شی چې دی دا سار د خپلو جالو نه نار پاسي او ماښام خپلو جالو ته ډک کړي او ججوري راځي، هېڅ کله څه سروس کوي، نه زمینداري کوي، نه څه کار کوي او روزي ورته بلکل نه وي. یرزقها و ایاکم، الله د دغې دا بېله هم روزي ورکوي، دغه کمزورې او بېکاره له و ایاکم او تاله هم درکوي. او وهو السمیع، دا الله اوریدونکی د هرې خبرې دی او العلیم، پوه دی په نیتونو د هر چا باندې، د هر چا نیتونه ورته معلوم دي. په دې آیاتونو کې یو څلور خبرې مخې ته راغلې. لا عذر لأحد في ترك عبادة الله وتوحيده فيها، نشته عذر د یو تن دپاره په پرېښودلو د الله د عبادت او د الله د یووالي کې. لأنه ان منع منها بالبلد، ځکه که دی د دې توحید او د عبادت نه په یو ښار کې منع شو نو وجب علیه ان یهاجر الی بلد آخر، لازم دی په دې چې دا ښار پرېږدي او بل ښار ته لاړ شي، هلته د الله بندګي وکړي. نمبر دو دا لا معنا للخوف من الموت، اس معنا نه لري چې د مرګ نه سړی یریږي. ولی اذا وجب العمل كالهجر والجهاد، کله چې په ده باندې لازم شي عمل لکه هجرت کول دي یا جهاد کول دي نو دا یره نه ده پکار. لأن الموت حق، موت مرګ خو یو حق شی دی او لابد منه، د مرګ نه خلاصې هم نشته. نمبر 3 بیان جزاء اهل الصبر والتوکل من اهل الایمان والهجرة والتقوى. په دې آیاتونو کې د دې بیان راغی چې الله صبر والو ته، توکل والو ته، چې دا صبر او توکل والا ایمانداری او هجرت کړی او تقوا او پرهیزګاري اختیار کړي نو الله ورته اعلی بدلې ورکوي. او نمبر 4 لا یمنعن المؤمن من الهجرة، ندی منع کوي مؤمن لره د هجرت نه خوفه من الجوع، یره دته د ولږې نه چې زه لاړ شم څه به خورم. فی دار هجرته، ولی استکفل الله برزقه، ذمہداری الله قبوله کړې ده، نو چې الله ستا د رزق ذمہداري قبوله کړي ته څه نه یارېږي. دا خو بیا ناپوهي ده چې سړی په داسې صورت کې یریږي. دا د دې آیاتونو تشریح او ترجمه مختصره دعا وکړئ چې الله موږ او تاسو په قرآن پوه کړي او په دې باندې موږ د عمل کولو توفیق راکړي. د دې قرآن نظام الله په ګرده دنیا کې خاص کر پاکستان کې راوړي. څوک وله کار کوي الله دې کامیاب کړي، څوک مخالفت کوي الله دې ورته هدایت وکړي، که نه خدای دې تباه کړي. الله دې زموږ ټولو نه راضي شي، مشکلات د دنیا او د آخرت دې الله زموږ حل کړي. او الله رب العزت زمونږ څونه مشران زنانه نارینه او پات شوي ټولو بخښي، څونه د مسلمانانو بیماران دي ټول ته شفا کامله عاجله ورکړي. زمونږ د ملګرو کې کسان بیماران دي، دوستانو کې بیماران دي، دغه حاجي صاحب د ایسارې هم بیمار دی، دعا ورته وکړو چې الله ورله صحیح صحت ورکړي. الله دې زموږ ټولو په حالت باندې رحم وکړي او خاتمه دې الله زموږ ټولو